أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم اے خلکو د خپل رب د غضب نزان ساتي حقیقت دا دی چې د قیامت زلزلہ ډېر hebatnak سیز دی يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد پکم ورځ چې تاسو هغه زلزلہ ووینئ نو داسې حال بوي چې هر تی ورکون کی خزبا د خپل تیر ودون کی ماشوم نه بے خبر شي د هرې حملداري خزي حمل بپریوزي او خلق بدرتا بهوش ښکاری حال دا چې هغه با پنشک نوي بلکې د الله عذاب با سدارنګ سخت وي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ځینې خلک داسې دي چې بغیر د علم نه د الله په باره کې بحثونه کوي او د هر سرکش شیطان پیروي کوي حالکه داغه خو په نصیب کې دا خبره لیکل شوې ده چې څوک هغه ځان له دوست کوي نو هغه به بیلاری کوي او د دوزخ لار به ورته خي يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج اے خلکو کچری د مرګ نه پس د ژوندون په باره کې تاسو څه شک وي نو تاسو ته دی معلومه وي چې مونږه تاسو د خاورو نه پیدا کړی یې بیا د نطفه نه بیا د ویني د ټوټې نه چې شکل والا هم وي او بشکل هم دا درته مونږه زکه خیو چې په تاسو باندې حقیقت واضح کړو مونږ چې د کمی نطفه په حقلا وغواړو نو د یو خاص وخت پورې د مور پرام کې ساتو بیا تاسو د یو بچی په شکل کې راو باسو بیا تاسو پالنه کوو ته پاره د دې چې تاسو خپل ځواني ته ورسئ
او پتاسو کې څوک لومبه واپس راغختل کیږي او څوک بدترین عمر ته رسول کیږي د پاره د دې چې په هر څه باندې د پوهېدون رستو بیا نه پوه شي او تو ویني چې زمکه وچه پرته ده خو چې کله پرې مونږه وبورا ورو نو هغه او خوځيږي او راو پسيږي او هر قسمه خيسته بوټي راو ټکوي. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. دا ټول هرڅ زکه داسې دي چې الله حق دی او هغه مړي راځوندي کوي او هغه په هر څه باندې قادر دی او دا د دې خبرې دلیل دی چې قیامت به خامخا راځي په دې کې هیڅ شک نشته او الله به ضرور هغه خلق راځوندي کوي کوم چې قبرون ته تللی دي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ځینې نور خلق داسې دي چې بغیر د علم نه او بغیر د هدایت نه او بغیر د روخانه کونکي کتاب نه پتاو کړي سټ د الله په باره کې جګړې کوي د پاره د دې چې خلق د الله د لارې نه بې لارې کړي. د داسې سړي د پاره په دنیا کې هم شرمندګي ده او د قیامت په ورځ به ورته مونږه د ور د عذاب مزور اوسکو. دا ستا هغه مستقبل دی چې ستا خپل لاسونو ستا د پاره تیار کړی دی کنه نو الله په خپل بندگانو باندې ظلم کوونکې نه دی. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. او ځین خلق داسې دي چې په غاړه غاړه د الله بندگی کوي کو فائدہ ورته ورسي نو مطمئن شي او چې څه مصیبت پر راشي نو واپس وګرځي داغه دنیا هم خراب شوه او آخرت هم. دا د ښکارا نقصان. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. بیا هغه الله پریږدي او هغه چاته आवाज کوي چې نه هوتا څه نقصان رسول شي او نه فائدہ. دا د گمراهۍ انتها. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. هغه چاته आवाज کوي چې نقصان د نفعنا ډېر نږدې دی ډېر بد دی دغه مولا او ډېر بد دی دغه ملګری. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. بشکا د دې برعکس با الله تعالی هغه خلق چې ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل یقینا چې داسې جنتونو ته داخل کړي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي. بشکا الله کوي هر هغه څه چې غواړي. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة
الآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. څوک چې دا ګمان لري چې الله با په دنیا او په آخرت کې داغو هیڅ امداد ونکړي، نو هغه له پکار دی چې د یوې رسۍ په ذریعہ اسمان ته ورسي او یو سوري وکړي او بیا وګوري چې آیا داغه تدبیر داسې یو سیز منه کولی شي کوم چې داغه فخ نه دی. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. دارنګي صفا خبر سره مونږ دا قرآن نازل کړی دی او بشکا هدایت چې الله چاته غواړي هغه ته کوي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. بشکا کوم خلکو چې ایمان راوړو او څوک چې يهوديان شول او صابيان او نصارا او مجوسيان او چې کوم خلکو شرک وکړو د دوی ټولو په منځ کې به الله د قیامت په ورځ فیصله وکړي. بشکا هر څیز د الله په نظر کې دی. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. آیا تو وینې نه چې الله ته سر په سجده پراته دي هغه ټول څوک چې په اسمانونو کې دي او څوک چې په ځمکه کې دي، نور او سپوږمۍ او ستوري او غرونه او ونی او زناور او ډېر انسانان او ډېر هغه خلک هم چې د عذاب مستحق شوي دي او هغه څوک چې الله یې خوار او ذلیل کړي نو هغه لا بیا عزت ورکون کې څوک نشته. بشکا الله کوي هغه څه چې غواړي. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. دا دو ډلې دي چې د دوی په منځ کې د خپل رب په حق لا جګړه ده. په دوی کې چې کوم خلکو کفر وکړو نو داغوی د پاره د ور جامې پرې کړې شوې دي. داغوی په سرونو باندې با ایشېدلې اوبو اچولې کیږي چې داغه سره به یوازې سرمنی نه بلکې په ګېډه کې دننه حصے هم ولي کیږي او داغوی د وهلو د پاره با د اوسپنو ګرزونه وي. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هر کله چې هغوی ویریږي او د دوزخ نه د وتلو کوشش کوي نو بیا به وردکه کړی شي چې اوسه کوي اوس د سوځېدو د سزا مزه. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات
تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بشکا بل طرف ته چې کوم خلکو ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل هغوی به الله تعالی داسي جنتونو ته ور داخل کړي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي. هلته به هغوی د سرو زرو په بنگړو او ملغلرو سره خاصه کړي شي او داغوی جامې به درې خموي. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هغوی ته د پاکي خبرې د قبلولو هدایت وکړې شو او د ستایل شوی خدای لار ورته اخودل شو. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بشکا کوم خلکو چې کفر وکړو او چې نن د الله د لارې او دغه د مسجد حرام د زیارت نه خلک منع کوي کم چې مونږه د ټول خلکو د پاره جوړ کړي دي او په هغه کې د مقامی خلکو او د بهر نه د راتلونکو خلکو حقونه برابر دي. دا هوی عمل یقینا چې د سزا مستحق دی او هر څوک چې په دې مسجد حرام کې د حق نه خلاف د ظلم لار اختیاروي هغه ته به مونږه د دردناک عذاب مزه ورسکو. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یاد کړئ هغه وخت کله چې مونږه د ابراهیم علی السلام د پاره د دې کور خانه کعبه زه پنخه کړې وو د دې هدایت سره چې زما سره هیڅ سیز مشرک وا او زما کور د طواف کوونکو او د قیام او د رکوع او د سجده کوونکو د پاره پاک ساته. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. او خلکو ته د حج لپاره عام اعلان وکړه چې هغوی ته د لری لری زینونه پیاده او پوخانو باندې سوار راشي د پاره د دې چې هغه فائدې وویني کوم چې دلته د هغوی د پاره ساتل شوی دي او چې په یو څو مقرر ورځو کې په هغه سارو د الله نوم واخلي کوم چې ورلا هغه ورکړي دي په خپل هم خوري او غریبانو محتاج له هم ورکوي بیا خپل خیره لری کړي او خپل نظرونه پوره کړئ او د دې پخوانی کور طواف وکړئ. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء
لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. داو د کعبه دا جوړول مقصد او الله چې کم حرمتونه قائم کړی دي څوک چې داغه عزت کوي نو دا کار داغه د رب پنځ پخپل داغه د پاره ډیر بهتر دی او تاسو د پاره سریدون کې ساروي حلال کړی شو بغیر د هغه سيزونو نه کم چې تاسو ته خودل شوی دي نو د بوتانو د ګندګۍ نه ځان ساتئ د دروغ خبرونه پرهیز کوئ یو مخزي د الله بندگان شئ داغ سره څوک مشرک کوي او څوک چې د الله سره شرک کوي نو هغه داسې دی لکه چې هغه د اسمان نه را پریوتو اوس خو بیا مارغان تختوي یا به هوا داسې زیت ورغورځوي چې هلته به اندامونه ریز مریض کیږي. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دا اصل معاملہ په دې ځان په هکړې او څوک چې د الله دا مقرر کړی شو نه خو احترام وکړي نو دا احترام د زړونو د تقوی په وجه دی. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. تاسو ته د دې قربانۍ د سارونه د یو مقرر وخت پوري د فائدې اخیستلو حق حاصل دی. بیا د هغوی د قربانولو ځای هم د دې پخوانی کور خواته دی. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دهر امت د پاره مونږ د قربانۍ یو قاعده مقرر کړی ده د پاره د دې چې دغه امت خلق په هغه سارو باندې د الله نوم واخلي کم چې ورلا الله ورکړي دي. په دې مختلفو طریقو کې مقصد یک یو دی. پس تاسو خدای یو خدای دی او هم داغه فرمان منونکي جوړ شئ او اے نبی صلی الله علیه وسلم زیر ورکړه عجزي کوونکو خلکو لا چې دا غوي حال داده چې کله د الله ذکر واوري نو زړنی رپیږي هر مصیبت چې پر راځي نو په هغه صبر کوي منځ قائموي او کم رزق چې ورلا مونږ ورکړې دي داغه نه خرج کوي. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. او د قربانۍ او خان مونږ ستاسو د پاره د الله په نفو شعائر الله کې شامل کړی دي. ستاسو د پاره په هغه کې خیر دی. پس هغه ودروي او د الله نوم په واخلای او کله چې د ذبح کولو نو رستو داغوی ډډي پزمکه ولګي نو داغینا په خپل هم خورای او په هغه خلکو یې خورای چې صبر کوونکي دي او په هغه خلکو هم چې خپل حاجت پیش کړي هم دارنګي دا ساروي مونږ ستاسو د پاره تابع کړی دي د پاره د دې چې تاسو شکر ادا کړئ. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها
التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. نداغه وخا الله ترسي او نبینا لیکن هغه ستاسو تقوی رسی. هغه ستاسو د پاره دا ساروي په دې شان سره تابع کړی دي چې تاسو داغه په خودلی شوی هدایت باندې داغه لوی بیان کړی او اے نبی صلی الله علیه وسلم زیر ورکړه نیکی کوونکو خلقو لا. ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. یقینا الله مدافعت کوي د هغه خلکو د طرفنا کوم چې ایمان راوړي دي. یقینا الله هیڅ یو د نعمت ناشکرا خیانتګر سړي نه خوښوي. اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. اجازت ورکړې شو هغه خلکو لا چې د چا خلاف جنگ کیږي ځکه چې هغه مظلومان دي او یقینا چې الله داوی په مدد کولو قادر دی. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. دا هغه کسان دي چې د خپل کورونو نه په ناحقه اوستل شو. ګناي صرف داوا چې هغوی بویل زمونږ رب الله دی. کچري الله خلق د یو بل په ذریعہ نه د فکولې نو د رهبانو خانقاګانی او د عیسایانو ګرځي او د يهوديانو عبادت خانه او د مسلمانانو جماعتونه چې پکې د الله نوم ډېر ډېر اغستل کیږي ټول به وران کړی شوی وو. الله به ضرور داغه چا مدد کوي څوک چې داغه مدد کوي. بشکا الله ډېر طاقتور او زبردست دی. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. دا هغه خلق دي چې کومنګ ورلا پزمکه کې اقتدار ورکړو نو هغوی با منځ قائموي زکات به ورکوي د نیکي حکم به کوي او د بدای نه به من کول کوي او د ټولو معاملاتو انجام د الله په لاس کې دی. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. اے نبی صلی الله علیه وسلم کچری دوی یعنی دا کافران تا دروغجن غني نو د دوی نمخ کی د نوح علیہ السلام قوم عادیانو سمودیانو او د ابراهیم علیہ السلام قوم او د لوط علیہ السلام قوم او مدین والو هم خپل رسولان دروغ غنل دي او موسی علیہ السلام هم دروغ غنل شوی دی. د حق نه انکاریانو ټول خلق لا ما اول مهلت ورکړو بیا میراونی ول. اوس وګوره چې زما عذاب څنګه وو. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد.
څومره ډېر خطاکار کړي دي چې هغه مونږه تبا کړی دي اوس هغه په خپل چتونو باندې پړمخې پراته دي څومره ډېر کویان شار شوی دي او څومره ډېری مانای ورانی شوی دي أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور آیا دا خلق پزمکه ګرځېدلی نه دي چې زړونه پوهي والا جوړ شوی وي او وګونه اورېدلو والا جوړ شوی وي حقیقت دا دی چې سترګې نه رندېږي لیکن هغه زړونه رندېږي کم چې پسینو کې دي ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون دا خلق د عذاب د پاره تلوار کوي الله به هرگز د خپل وعده خلاف نه کوي لیکن ستا د رب پنځ یو ورځ ستاسو د شمار مطابق د زرو کالو برابر وي وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير څومره ډېر کلی دي چې هغه ظالمان وو ما اول هغوی له مهلت ورکړو بیا مې راونیول او ټول به واپس خاص هم مال راځي قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې اے خلکو زه خو تاسو د پاره صرف هغه سړی يم چې هغه د سخت وخت دراتلو نه مخکي صفا خبردارون کوي فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم بیا څوک چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي نو دا غوي د پاره بخانه ده او د عزت روزي ده والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم او څوک چې زمونږ د آیاتونو ښکته کولو کوشش کوي هغوی د دوزخ یاران دي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم او اے نبی صلی الله علیه وسلم ستانه مخکی مونږه نه یو رسول داسې لګلې دي او نه یو نبی چې داغه سره دا معاملہ نه وشوي چې کله هغه ارمان وکړو نو شیطان داغه په ارمان کې خلل واچوي دغه شان شیطان چې کم خلل اچوي الله هغه ختموي او خپل آیاتونه مضبوطوي الله خپو هده او حکمت والا دی
هغه د داسې کولو اجازت زکه ورکوي چې شیطان کوم خرابي اچولي وي چې داغینا داغه خلکو د پاره فتنه جوړ کړي د کوم خلکو په زړونو کې چې د منافقت مرض دی او زړونه ایبناک دي حقیقت دا دی چې دا ظالمان خلک په ضد کې ډېر لري تللی دي او چې د علم خاوندان او پیژني چې دا حق دی ستاسو د رب د طرف نه او پاغه ایمان راوړي او زړونه هغه ته ټیټ شي یقینا چې الله مؤمنانو ته همیشه نه غلار خي ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم انکار کونکي خدا د دې دین په حق لا همیشه په شک کې پراته وي انتر د هغه وخت پوري چې یا کوپری ناڅاپه قیامت راشي یا پی د یوې منحوسي ورځي عذاب نازل شي الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين پدغه ورځ با بادشاہي خاص د الله وی او هغه با د دوی په منځ کې فیصله کوي څوک چې ایماندار او نیک عمل وي هغه با د نعمتونو نه ډک جنتونو ته ځي او چا چې کفر کړی وي او زمون آیاتونه دروغ ګڼلي وي داغوی د پاره با رسوا کوونکې عذاب وي والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين او کوم خلکو چې د الله په لار کې هجرت وکړو بیا قتل کړي شو یا مړ شو الله به هغوی لا رزق ورکوي او بشکا چې خاص هم الله د ټولو نه رزق ورکوونکی دی لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور هغه به هغوی داسې ځای ته ورسوي چې په هغې سره به هغوی خوشحاله شي بېشکه الله ښه عالم دی په هر څه او صبرناک دی دا خو دې د هغوی حال او چا چې بدله واغستله هم هغه سي لکه څنګه چې د هغه سره شوي وو او بیا په هغه باندې زیاتې هم شوي وي نو الله به داغه مدد ضرور کوي بېشکه الله معاف کوونکی او بخښونکی دی ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير دا زکا چې د شپې نه ورځ او د ورځې نه شپه راایستونکی الله دی او هغه هر څه اوریدونکي او لیدونکي دي ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير دا زکا چې خاص هم الله حق دی او د الله نه بغیر چې دوی چاته आवाजونه کوي هغه ټول باطل دي او بشکا چې الله بالا دست او بزرگ دی ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء
تصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. آیات ګورنا چې الله د اسمان نه وبرا وروي او داغه په وجا زمکشن کیږي. حقیقت دا دی چې هغه لطیف او خبیر دی. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. داغه دی چې په اسمانونو کې دی او چې په ځمکه کې دی بشکا هغه غنی دی او ستایل شوی دی. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. آیات ګورنا چې هغه ستاسو د پاره هغه هر څه تابع کړی دي کم چې پزمکه کې دي او هغه کشته د یوې قاعده پابند کړی دا چې داغه په حکم په سمندر کې چلیږي او هغه اسمان داسې ټینګ کړی دی چې داغه د اجازت نه بغیر پزمکه را پریوتی نشي. حقیقت دا دی چې الله د خلکو په حق کې ډېر مهربانه او رحم کوونکی دی. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. دا خو هم هغه دی چې تاسو له ژوند درکړي دی هغه تاسو له مرګ درکوي او هغه با بیا تاسو ژوندۍ کوي. رښتیا ده چې انسان د حق نه ډیر منکر دی. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. د هر امت د پاره مونږه د عبادت یو طریقه مقرر کړی دا چې هغه داغه پیروي کوي. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی دی په دې معاملې کې ستاسو جګړه نه کوي. تخپل رب ته خلق را بلا یقینا ته په نیغه لادي. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. او کو هغوی ستاسره جګړه کوي نو ورته وایا چې څه تاسو کوي هغه الله ته معلوم دی. الله با د قیامت په ورځ ستاسو په منځ کې داغه ټول خبرو فیصله وکړي په کوم کې چې تاسو اختلاف کوئ. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. آیا تا ته معلومه نه ده چې د اسمان او د ځمکې هر څه د الله په علم کې دی؟ ټول هر څه په یو کتاب کې درج دي. د الله لپاره دا هیڅ هم ګران کار نه دی. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. دا خلق الله پریږدي او د هغه سيزونو عبادت کوي چې دا غي د پاره نخو الله څخه سند نازل کړي دي او نه دوی په خپل داوی په حق لا څه علم لري. د دې ظالمانو د پاره هیڅوک مددگار نشته. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم
النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. او هر کله چې دوی ته زمونږه صفا صفا آیاتونه اورولې کیږي نو تو ویني چې د حق منکرو خلکو مخونه بدل شي او داسې معلومیږي چې اوس به هغه په هغه خلکو حمله کوي څوک چې ورته زمونږه آیاتونه اوروي. دوی ته وایا آیا د دینه بدتر سیز درته اوخیم چې سده هغه ور دی. د دې وعده الله د هغه خلکو په حق کې کړی دا چې هغه د حق قبلولو نه انکار کوي او هغه ډیر ناکار زید اوسېدو دی. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اے خلکو یو مثال بیانېږي په غور سره واورئ. تاسو چې الله پرېږ دی او نورو کوم معبودانو ته आवाजونه کوي هغوی کو ټول راجم شي او یو مش پیدا کول غواړي نو هم نشي پیدا کولای بلکې کو مشتري سسیز او تختوي نو هغه تری هم نشي خلاصولای. مدد غوښتونکو هم کمزوري دي او د چانه چې مدد غوښتل کیږي هغه هم کمزوري دي. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. دی خلکو د الله قدر اون پیژندو لکه څنګه چې داغه د پیژندو حق دی. پدې کې شک نشته چې قوت او عزت والا خو خاص هم الله دی. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. حقیقت دا دی چې الله د خپل حکمونو رسولو لپاره د فرښتو نه هم استاد منتخب کوي او د انسانانو نه هم هغه اوریدونکو او لیدونکو دی. سچي داغوی د وړاندې وی هغه هم ورته معلوم دی او سچي داغوی نه پنا دی داغه نه هم خبر دی او ټول معاملات هغه ته واپس کیږي. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي رکوع او سجده کوي د خپل رب بندگی کوي او نیک کار کوي خاص هم د دینه امید کې دي چې تاسو ته کامیابی نصیب شي. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. د الله په لار کې jihad کوئ لکه څنګه چې د jihad کولو حق دی. هغه تاسو د خپل کار د پاره خوښ کړی او په دین کې پتا سو باندې ستنګسیا کې خودا قائم شې د خپل پلار ابراهيم عليه السلام په ملت باندې. الله اول هم تاسو نن مسلمان کې خودلې وو او په دې قران کې هم تاسو دانوم دی.
د پاره د دې چې رسول په تاسو باندې گواشي او تاسو په خلکو باندې گواهان شئ پس موږ قائم کړئ زکات ورکړئ او د الله سره تعلق قائم کړئ هغه تاسو مولا دی ډېر خدای دغه مولا او ډېر خدای دغه مددگار